بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما وارث نوم دی، د تنګي اوسېدونکی یم. یو کال مخکې ما سره یو قصه شوې وه. احسان الله ناظم د شفقدر ما پسې راغی او زما بې 15 لکه روپۍ وې. ما ته یې وویل چې پېښور ته ځو، هلته له ځایه لمه. نو بیا چې هغه ځای له لاړو، هغه د لانجې و. بیا یې وویل چې دې له یو ګاډي پکار دی، دا به بوځو، هلته به یې خرڅ کړو، دا به دې کې ورکړو. دا درې واړه ګروپه دي چې یو احسان الله ناظم نومې دی، یو طارق نومې دی، د لذاک روډ باندې اوسي ګلاباد چوک کې، او یو طاهر نومې دی، هغه په ګلاباد چوک کې اوسي خو په اډیاله روډ باندې اوسي. ډېر غټ نوسرباز دی. زه یې والی ما او لکه هغه خپلې پیسې خو مې هم لاړې، د هغه ځای نه هم خلکو را په مخه کړو چې دا خو زموږ ځای دی. نو دلته په تنګي کې جي ګاډۍ واغېستې د پلک نیاز نه، او لکه اوس مې هغه هم شرموي او دوی مې هم شرموي، او زه غریب سړی یم. ما آی جي صاحب ته پکې درخواست کړی دی، د هغې ما سره دا ثبوتونه شته، چیکونه یې راکړي دي راله، دایري نمبر یې را سره شته. زما په درخواست باندې عمل درآمد نه کېږي. بېګا زما کور له پولیس راغلي دي، زما ښځه د اړه بیماره شوې ده. دا ډایري نمبر دی ما سره، آی جي صاحب ته ما کړی دی په 28/4/2025 باندې. دا ما ورته دغه کړی ډایري نمبر دی. زما په درخواست باندې عمل درآمد نه کېږي او زما کور له پولیس راځي. زما ښځه د اړه بیماره شوه، دا پرون هم ما ډاکټر له بوتلې ده. ما سره د انصاف وشي، آی جي صاحب ته، سی سی پي صاحب ته، آر پي او صاحب مردان او ډي پي او صاحب ته زما خواست دی، او وزیر اعلی صاحب ته چې ما سره د انصاف وشي. زه غریب سړی یم، یو مې هم شرموي یو بل مې هم شرموي، او زما وس نه کېږي ما سره د انصاف وشي. دغه باندې د شوکت والګه ستاسو ته د باندې پیسې ستاسو له څه شوي؟ سوزکي یې رانه اخیستې. د شفقدر ناظم د ما نه یو کال یو نیم کال مخکې سوزکي اخیستو، 15 لکه روپۍ مې پرې پورې وې، او په هغې کې راته بیا دا پلان جوړ کړ، طارق او طاهر او احسان الله ناظم. اوس چې زه کور له ورځم، پولیس داسې او پولیس هغسې، دا زما بچي دي، دوی ما ته هېڅ نه شي ویلی. نو زه غریب سړی یم، ما سره د انصاف وشي. او دا تنګي والے کسان چې چا چې دا بارګین یا موټر دی، دا کسان ته رسوي دي، ته تاسو وایئ ورشئ بس هلته په خپله هغوی نه کاغذ راوړئ که نه؟ دوی خو چې داسې نه وایي ما ته، که دوی خو ما ته وایي چې مونږ له به یې ته راوړئ، ما سره منډه تڼه هم نه وایي. ٹھیک شو